سورة هود. په دغه سورت کې د هود علیه السلام واقعه بیانېږي. دې کې د متعددو انبیاء واقعات ذکر شوي دي. ترتیب عثماني 11 نمبر سورت ته او ترتیب نزولی چې د 250 نمبر سورت ته نازل دی وروسته د سورت یونس نه. کلمات د سورت چې د 1015 دي. حروف د دې سورت چې 6915 دي. مخکې صورت کې دلایل عقلیه بیان شو او په دې صورت کې په داوا باندې دلایل بیانېږي چې الله تعبدوا الا الله، عبادت مگر د یو الله عبادت وکیا. دعوت تمام صورت دعوت الى عبادت الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را والله اعلم بمراده. د په معنا او مراد باندې الله خپوي. کتاب معنا هذا کتاب چې دا کتاب دی قران کریم. احکمت معنا محکم کړی شوی. آیاته آیاتونه د قران په دلایل باندې د سنه محکم کړی شوی دي. من قتاده سے و من النقصان والخلل. من النقصان والخلل د نقصان او د خللنا. فليس فيها اختلاف ولا تناقض. پدې کې اختلاف نشته او تناقض نشته. ثم بفصل التفصيل بیان کړی شوی دی. په دغه آیاتونو کې احکام حلال او حرام ملذ د جانب د هغه ذات نه حکیم چې حاکم دی یا خوند حکمت دی. خبیر معنا چې خبردار ذات دی. هغه چا باندې چې عبادت کوي او هغه چا باندې چې عبادت نه کوي هغه باندې خبر دی. قل لهم ويتديت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد امرت لكما. رست د توحید نه ز امر کوم تاسو ته الله تعبدوا دا چې عبادت مکوي تاسو الا الله مگر د یو الله عبادت وکیا. ويا دیتا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انني یقینا زچیم لكم تاسو لرا منه د من الله د جانب د الله نه نذیر يرون کیم للعاصین د پر د نافرمانو سوق نافرمانی کوي غیر يروما. ګوره چې جهنم ده ګوره جهنم ته زیدا کارونه مکویا. نذیر يرون کیم وبشیر او زیر ورکون کیم للمطيعين تابعدار لرا بالجنه په جنت سرا. د توحید د مننو بعد د قران کریم د مننو بعد امر کوم تاسو ته وان استغفروا دا چې بخنو غړی تاسو ربکم در خپلنا. ثم باتوبوا توبوا بس رجوع الیه دی الله تا. یمتعکم منا ای يعيشكم چې عيش درکی تاسو ته متاعا منا عيشا عيش حسنا خلم یعنی خلم زندگی بدر تدر کما الى اجل مسمى تر نیټه معلومه پوره یعنی الى حين الموت تر ټیمه د مرګ پوره. چې استغفار کې دا کمال دی یاره. استغفار کې دا کمال دی چې څوک استغفار وایي داغه زندگی به ډېر ښکلی وي. د ته په دنیا کې هیڅ مشکل نه پیدا کیږي. نو رب کریم فرمایي استغفار وایي چې تاسو ته زندگی در کم ښکلی الى اجل مسمى منا تر نیټه معلومه پوره چې مرګ دی. او بخنه وغواړئ توبه او استغفار. توبه باسیا استغفار وایي د پر وایو ته چې ورکی بری تعالی کل ذی فضل هر یو خوند فضل لرا نیکی والا لرا. فضله احسان بلا یعنی ثواب ورکی بری تعالی غلرا په آخرت کې. امام بغوی رحمه الله د ابن عباس سے قول نقل کړي من زادت حسناته على سیئاته دخل الجنه. د چا چې حسنات نیکی زیات شي په بدیو باندې دی به جنت ته داخل شي. ومن زادت سیئاته على حسناته د چا چې سیئات زیات شي گناهونه زیات شي پنه کې او باندې دخل النار داخل بکری بری تعالی دلرا په جهنم کې.
ومن استوت حسناته د چا چې نیکه برابر شي استوت برابر شي حسناته وسيئاته نیکه د بده د کان من اصحاب الاعراف دیو په اعراف کې بیا ثم يدخل الجنه بعد بیا الله تبارک وتعالى جنت ته داخل کی دغه انسان ويؤتي ورکی بری تعالی كل ذي فضل هر یو خاوند نیکه والا لرا فضله من احسان قل یعنی ثواب ورکی بری تعالی وان تولوا من تتولوا کچری تاسو اعراض کو د ایمان یا د توبینا فإني پس یقینا زچم اخاف یریګم تاسو باندې علیکم پتاسو باندې عذاب یوم عذاب د ورځې کبیر د غټینا او هو یوم القیامه چې د ورځ د قیامت ته الى الله خاص الله لرا مرجعكم رجوع تاسو د بعد الموت رست د مرګنا وهو د الله تبارک وتعالى على كل شيء پر شی باندې قدیر قادر ذات الا انهم يثنون پدې کې متعدد اقوال دي بعض مفسرین وایي چې دا نازل دی په حق د مشرکانو کې صادر به په ځان باندې واچولو ځان به پټولو چې قران وونه رمو بعض وایي چې دا نازل دی په حق د منافقانو کې د منافقانو ویل چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناس زمون په اشارو باندې پويږي زکه به مونږ ته خبرې کوي نو ځان باندې به صادر واچولو ځان به پټکو چې زمونږ په اشارو باندې پوي نشي او دریم قول د ابن عباس ابن بخاری هم نقل کړي راجح قول دی دا نازل دی په حق د مسلمانانو کې صداسي شرمگیر مؤمنانو چې د الہ نه داسې حیا کوله د حیا په دومره غالب شو چې بیبیانو تبرات لن نکول دي لا یاتون النساء حیاء بیبیانو تبرات لن نکول حیاء د حیا په دومره غالب شو ګنې الہ العالمین به وي مونږوري حتی کې حیا په دومره غالب شو چې غټ او د سماتی د هم نتلله کلاړ صادر به پزان باندې واچول د ځان به غونج مونږ ځان به سم پټکو آیت نازل شو حیا خشه ده د دې لپاره چې ځان باندې صادر اچول زبد ځان د الہ العالمین نه پټ کما وجده الله تبارک وتعالى خود زړه د رازونو هم خبر ده نو آیت نازل شو بیا الا خبردار انهم یقینا کد منافقان بارک شي یقینا دا منافقان یثنون رادوقت کوي صدورهم سینې خپل یعنی پټي پزونو کې هغه څه خبره لیستخفوا د لپاره چې پټ کې دي دا دشمنی خپل منه من الله د الله نه دي دا نشي پټولې دا منافقان دا بری تعالی هغه ذات دی په هغه ټیم کې چې دی اغوندي جامع خپل دا سرونه پټي هغه ټیم کې په دی باندې علم لري چې دی پټي هغه چې دی ښکارا کوي باغی باندې الہ علم لري یا مؤمنانو سلام الا خبردار انهم یقینا دا منافقان چې دي یثنون ردو قطع کوي صدورهم سینې خپل دا مؤمنان پټي پزړونو کې څه خبره دا غون منج ناسوي لیستخفوا د لپاره چې پټ شي دي منه من الله د الله نه حیان داسې کوي نو رب کریم فرمایا الا خبردار حين په وخت کې استغشون چې اغوندي دا مؤمنان یعنی یغطون رؤوسهم بثيابهم چې پټیا سرونو خپل پجامو کې یستغشون معنی چې اغوندي ثيابهم جامع خپل یعنی یغطون رؤوسهم بثيابهم پټي سرونو خپل پجامو خپل کې په دغه وخت کې هم الہ په علم لري الہ داسې ذات یعلم علم لري ما پاغه سيسرون چې پټي دي پزړونو کې وما پاغه سيعلنون چې ښکارا کوي
انه یقینا دا بری تعالی چې د علیم پوی ذات بذات الصدور بما فی القلوب هغه چې د پزړونو کې هغه پټ رازونه دي پاغي باندې الله علم لري. دویم دلیل دی رب کریم رزاق ذات ته دومره خلقو ته روزي ورکي چې دومره خلقو ته روزي ورکي نو د عبادت پکار دی کوي د بوتانو عبادت ولې کوي روزي دل دا در کوي عبادت د بوتانو کوي. یو مثال دی قړت قړت دلته خيږي اگے د عزیز خان کراچي روزي دل الله تبارک وتعالى درکې عبادت د بوتانو کې. رب کریم فرمای وما من دابتنا نشتد من زائد ده نشتد یو زنده سر فی الارض پزمکه کې الا مگر علی الله په الله باندې رزقها روزي دا غدا روزي ورکي. ويعلم الى داس ذات علم لري مستقرها پزید قرار د زنده سرو باندې مستقرها مسکنها فی الدنيا پزید قرار د زنده سرو باندې لا علم لري چې رحم د موریانو دي یا شاګانی د پلارانو دي شاګانی ومستودعها الى علم لري پزید امانت د دي چې رحم د مور دي خېټه د مور په هر حال کې الہ العالمین علم لري یا ومستودعها زید دفن د چې قبر د په دې باندې هم الہ علم لري. کلن دا هر یو شیزونه دا زنده سر دا رزق چي دي دا ټول فی کتاب په کتاب یعنی مستور فی کتاب لیکل شوی دی په کتاب مبین ښکارا کی فی اللوح المحفوظ په لوح محفوظ کې دا د مخ کې نه لیکل شوی دی. وهو الذي دابر تعالی غزات خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانون لرا والارض ازمکو لرا فی 6 ایام پشپګ ورځو کې وکانه عرشه عرش دایلا علی الماء پوبو باندې د ټولونه اول بری تعالی عرش پیدا کا بیا او بیا وب پیدا کا عرش پاغي باندې کې خو بیا اسمان پیدا کا ازمکی پیدا کړ بیا قلم پیدا کړ قلم ته امر کو چې لیک تر ورځې د قیامت پورې نو دی قلم زر کړه د الله تبارک وتعالى ثنا ویلا په مخلوقاتو کې سنو پیدا نو دی قلم د باری تعالی ثنا ویلا کله چې اسمانونه برابر شو بیا عرش د اسمان نه بر یوړلو یو وخت کې عرش نو قلم نو کرسی نو خو باری تعالی وو. وهو الذي دابر تعالی غزات خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانون لا والارض ازمکی لرا فی 6 ایام پشپګو ورځو کې وکانا عرشه هو عرش الى على الماء پوبو باندې ليبلوکم صد پارا پیدا کړی تاسو بری تعالی لیختبرکم چې وزمای تاسو لپاره امتحانو کې پتا سو ایکم کوم یستاسنا احسن خل دے عملا د جهت د عمل نه یعنی خالص للهیت چا کې دے اخلص عملا سوق دے پتا سو کې ولا ان قلت کچروی تو دی خلق تا انکم یقینا تاسو چې مبعوثون بیا را جون دي کول شی من بعد الموت رستد مرغنا لا يقولن خمخب ويدا الذين كسان كفروا چې کفر کړل ان هذا ند دا قران کریم یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم الا مگر سحر دے جادو دا مبین ښکارا ولئن اخرنا کچری رستکم عنهم د کافرون على عذاب لرا الى امه دلته امت پمانا د نیټه ده الى امه تر نیټه معدوده معنا شمار کړي شي محدود الى اجل محدود تر نیټه معلومه پوره محدودی پوره ساعت داغي لا يقولن خمخ پتا کی دی ټول ببادا سویا استهزاء مسخري بکیا ما يحبسه من اي شيء يحبسه کوم یو شی چې دی عذاب لري بند کړي دی مونږ دا به استهزاء دی ویا الا خبردار رب کریم فرمائے یوم پاورس باندې یاتیهم چراشی دی عذاب
ليس نبوي مصروفا من مدفوعا دفکون کې د دینه سوق عنهم د دینه د عذاب وحاق من نزل نازل بشي بهم پدی باندې ما منا عذاب ما عذاب دا غس کانو چودي به پدی عذاب باندې یستهزئون چې دی به مسخره کوله